دا جمعې د مانځه سبعي کې چې کوم منځ دی په تمامو منځونو کې بیا دغه منځ یو خصوصیت او بهتري لري. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو شخص د مانځه د سبعي د جمعې کې ونلیدا. فلما جاء کله چې هغه راغی عبدالله ابن عمر سے ورته وایي ما شغل کان هذه الصلات د جمعې سبعي منځ کې نه وي دا ولې څه شي مشغول کړي. اما علمت ان اوجه الصلاة عند الله ان اوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين. تا پتا نه دا ډېر مقرب او ګران منځ او بهتر منځ د خدای په نزد باندې هغه د جمعې د ورځې د سبعي منځ دی چې د مسلمانانو په لوی جماعت کې وکړي شي. روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي، روایت د بزار او طبرانی دی، ابو عبید ابن جراح راوی دی رضی الله تعالی عنہ. محبوب فرمایي ما من الصلاة صلاة افضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة. تمام منځونو کې دا هغه منځ نه بهتر منځ نشته کوم منځ چې د سبعي د جمعې منځ دی چې په جماعت ساده شي. وما احسب من شهد منكم الا مغفورا له. نبی علیہ السلام فرمایي بل ګمان نه لرم پاغه چا څوک چې د جمعې د سبعي جماعت ته ځان حاضروي مگر ګمان مې دا دی الا مغفورا له چې دغه انسان ته تمام ګناهونه معاف کیږي. نبی علیہ السلام وایي بل ګمان مې بنشتا خو د جمعې په سبعي مانځه کې جماعت کې چې څوک شرکت کوي دا ګمان مې ورباندې دی الا مغفورا له تمام ګناهونه د انسان معاف کیږي. مراد د دې ګناهونه یې صغیره دي نه کوي. دارنګ فضیلت او خصوصیت د جمعې بلدار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کی محبوب علیہ السلام فرمائلی الجمعۃ حج المساکین. الجمعۃ حج المساکین جمعہ چی کمرا حج المساکین دا دا غریبانو حج دین. غریب خلق چی وس نکیگی نو غبطی کی چیرا کاش مالدار ویزم تلے حج تا اگر دی جمعی منزتا وقتی حاضری کئی دا غریبانو خلقو دا پارا دا جمعی منز دا سعید ابن مصیب رحمت اللہ علیہ فرمائی للجمعۃ احب الی من حجۃ تطوعی. وائی دا جمعی منز ماتا دا نفل حج نډیر بہتر ښکاری. داشان هر هغه څوک چې هغه د جمعې مانځه کې سستی کوي ناراضي ورته د جمعې منځ ته حاضري نه کوي ناراضي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی روایت حاکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال محبوب علیہ السلام فرمائل لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرقوا على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. نبی علیہ السلام فرمائیں هر هغه قوم چې د جمعې مانځه کې لټ دی جمعې منځ ته نه راځي لقد همم قصد او اراده مې زړه کې وکړه ان امر رجلا چې زه به نن یو سړي ته امر کوم یصلي بالناس چې خلکو ته به منځ کوي. جمعې منځ ته راووته وی کوم خلک چې د جمعې منځ ته نه راځي وی زړه کې مې دا راغله چې نن د جمعې منځ ته بل سړی درومه بل صحابي مبارک. ثم احرقوا بیا سوځوم هغه قوم باندې چې د جمعې منځ نه لټ دی رستو پاتې کېږي بیوتهم کورونه د هغوی بیا په هغې باندې کورونه سوځوم. دا د نبي علیه السلام ارمان